بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معرج الحق بالتحقيق. ولذي مخي سبق کی شارح رحمت الله علیه د سواء الطريق او دغشان وجعل لنا او به توفیق او به صلات او على من ارسله پوری تشریح کړي وا. نن چې شارح رحمت الله علیه به د هدن تشریح کوي. هدن نو لاندې لیکي قوله هدن إما مفعول له لقوله أرسله وحينئذ يراد بالهدى هداية الله حتى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به أو حال عن الفاعل أو عن المفعول. تاسو لك متوجه شي مناسب ترجمه دغه کې دي. ترجمه لک برو کو به بلان دي راشو ترجمه مونږ کړله. وجعل لنا الله جل شانه زمنګ د فیدې د پاره ګرځولې د توفیق خیر رفیق بهترین ملګری والصلاه او صلات دی وی او سلام دی وی علامن باغزاد باندې ارسله چې الله جل شانه لګلې دي د سحال کې چې الله جل شانه ها ترجمه کوم خیر ټول کوم تشریح لاندې شوی هغه موافق. والصلاة والسلام على من صلاة و سلام دی باغ چا باندې ارسله چا الله جل شانه رسول جوړ کړي دي لګلې دي هدن د پاره د هدایت. دویمه ترجمه باغ چا باندې صلاة و سلام وی ارسله چا الله جل شانه لګلې دي هدن د سحال کې چې الله جل شانه هدایت ورکون کې دي. الله جل شانو باندې خلق هدایت حاصلې علامن باغ چا باندې ارسله چې الله جل شانو پیغمبر جوړ کړي لګلې دي هدن د سحال کی چې په دغه ذات باندې څوک چې رسول دی هغه باندې هدایت حاصلېږي. وهو بالاهتداء حقيق دا الله جل شانو یا نبی علیہ السلام په هدایت حاصلولو کې لایق دی حقدار دی. ونورا او نوري جوړ کړي دي نور جعل الله جل شانه ها او لګره دي الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی صلوات و سلام دی باغ چا باندې چا الله جل شانه رسول لګل دي د پاره د نور یا د سحال کی چ نور دي. ټول ترجمه کوي به الاقتداء يليق همغه اقتداء کول دا مناسب ده. وعلى آله دا په آل باندې صلوات و سلام وی دا په صحابه باندې الذين دا خلق دي سعيدو في مناهج الصدق شديون نیک بخشوي دي په کلا ولارو د صدق کې به تصدیق د تصدیق سره یعنی دیو د نبی علیہ السلام د خبرو تصدیق کړو ځکه نیک بخشوی کامیاب شوی دي د صدق پلارو کې. وسعیدو خطلی دي فی معارج الحق د حق په پړو باندې خطلی دي به تحقیق خپ یقین سره. لاندې راشي اوس هدن شارح دلته د هدن نحوی تحقیق کی چې هدن سیراب دلته چې واقع شوی دی. نو متوجه شي د هدن د بار درې احتمال ذکر کړی دي لکشان مشکل لغوک به تک دی. یو احتمال دار چې هدن مفعول له دی مفعول له منصوب وینو بلکې تاسو یو قاعده وی عام طور باندې چې نکره راغلی او منصوب وی عام طور چې منصوب نکره راغلی یا حال وی او یا مفعول وی عام طور دسی دلته دقه شان ده یا مفعول له دی او ما ترجمه مفعول له وکړه او یا حال دی. نو به حال د چانه دی نو یا خود ارسله کی د فاعل د ضمیر نه حال دی د الله جل شانه نه
او یا ارسله کی چې کوم هو مفعول دی نبی علیہ السلام دا غینا حال دی. په دې دواړو ترکیبونو باندې په دې درې وړو ترکیبونو باندې اعتراضات راځي دا غي جواب کوو. اول راشي هدن زکه منسوب دی چې دا مفعول له دی. اعتراض وره اعتراض مخ کی یو مقدمه وره یا قاعده وره چې پوه شي اعتراض خبره جوړ شي. قاعده دا ده بلکې د قاعده نه مخ کی یو اصطلاح وره کدا ونه به هم کار نه کیږي. نو اعتراض خو لا پریخه دی کمی قاعده په وجه چې اعتراض کو قاعدم لګ پرې دی. ناول اصطلاح ذکی اصطلاح دا د مولسب د مفعول له چې د مې درته ویلو د علت وی د چا د پاره علت وی کم مخ کې فعل وی هغه د پاره او د چا چې علت بیانی کې هغه ته معلل به ویل کیږي. څه وته وی اصطلاح درته یاد شول د مفعول له علت د پاره د مخکینه فعل. نو مخکینه فعل بچ شي معلل به. ان شاء الله دا مسله یاد شو اذا شو کړه. لکه مثال قعدت عن الحرب جبنا قعدت فعل معلل به دی او جبنا علت دی. اذا شو لا خبره مخکزو کنه راضی وس قاعده تا قاعده د نحو دا د ګورا مفعول له کې دا لام چی کنه لام دا اصل کې علامه د مفعول له وی علامه. نو اصل دا د چې مفعول له کې بلام ذکر کې خیل والبغال والحمیر لترکبوها لام ذکر کې. البته توجه جی قاعده خبره جوړو مکا البته کله چې د فعل معلل به او د مفعول له فاعل یو زمانه یو نو به د غلام حذف ولې شي نه رسي. اصل خدا و چې د غلام موجود به زکه د علامه د په مفعول له باندې. البته کچری تلام حذفین شرط ولا ده شرط چې د مفعول له او کم فعل معلل به د نور اصطلاح باندې راسي د دې فاعل یو وی قاعده زده شولا. وس راشي دل تخپل خبره وس اعتراض وس کو استلام زده شولا قاعدم زده شولا وس راشو وس رازو اعتراض لن اعتراض زده جی دا هدن ته مفعول له جوړه نه هدن کې غلام نشته لام شته له هدن خو نه ده کنه چې هدن کې لام نشته نو مخ کې ارسله فعل له هغه معلل به ده هدن مفعول له ده علت ده نه کلام د حسب کړه دی نو شرط بداوی چې د دواړو فاعل با یو وي. دلته خو هدن فاعل چې دی هغه نبی علیہ السلام دی او د ارسله فاعل هغه الله جل شانه دی. ما بخیل چې ورسېدلې خپلري او ترتاو شو ورسېدلې به اعتراض کوم بلندو باندې تاسو اصطلاح نه خبر شي استې قاعده نه خبرې وای. اعتراض زاده چلکا حذف د لام په مفعول له باندې تب جائز ہوتا ہے. شرط دا دے شرط چې د مفعول له د مخکینی فعل فاعل با یووی. اعتراض دلته د ارسله فاعل الله جل شانه دی د ارسله او د هدن فاعل نبی علیہ السلام دی. اوس بس کې جواب جی هدن فاعل هم الله دی. خبره ختم مشاری ذکر کړي ارسله فاعلم الله جل شانه هدن فاعلم الله بس قصه ختمه. او چاله ویلی مړه دا قاعده څه کلیه خونه دا او شرط دی چې لام بالا حسب شکل فاعل وي دې درخه ملام حذف دی او فاعل به هم بیل وی. یریکم البرق خوفا وطمعا خوف او طمع فاعل خلق دی او یریکم البرق یری فاعل چې الله جل شانه دی سره د دین خوفا کی لام شتا عزیزان نقیسی کې وړه موږ لدی بیړو چې ګران قصې درانی ولي و او ته وګوره لکشان ان شاء الله به ورسېدای دا مشکل ځوخه څوي هدن اما مفعول له لقوله ارسله د چا د پر مفعول له دی د ارسله د پر مفعول له دی. اعتراض پر راضی چې فاعل خو بیل دی بکار د چلام ذکر وي. نو جواب کوي وحين اذن يراد بالهدى په دا وخت کې به مراد په هدا سره هدایت الله د چا هدایت وي. نو هدایت فاعل هم څوک شو نو خپل چې په ورسېدلې
نو څه وایي ورپسې قاعدې ته اشاره کوي حتی یکون تر دې چې شي به فعلا دا مفعول له به هم فعل شي د چا دپاره لفاعل الفعل المعلل به داغه فاعل دپاره څوک چې فاعل دی داغه فعل معلل به دپاره ونه رسېد ترجمه باندې تر دې چې شي به دغه مفعول له به فعل شي د چا دپاره به فعل شي فاعل به څوک وي لفاعل الفعل دا به فعل شي د فاعل هغه فعل دپاره کم فعل چې معلل به دی مزه در نه کړله مخکې راځي او حال عن الفاعل ما ویل هدن کې درې ترکیبونه دي یو وشو دویم وایي چې دا هدن چې دا حال دی د ارسله د فاعل نه د الله جل شانه ده اما ما ترجمه هم کړې وه صلات و سلام دی په هغه ذات باندې ارسله چې رسولی جوړ کړی نبی علیہ السلام مو لېږلی دی داسې حال کې چې د الله جل شانه په ده باندې هدایت حاصلېږي الله جل شانه دریم ترکیب ارسله هدن چې دا حال دی حال خود هو ضمیر نه کوم چې د ارسله مفعول به دی نبی علیہ السلام ته راجع دی د هغې نه حال دی ترجمه به دا شي صلات و سلام دی وي علی من په هغه ذات باندې ارسله چې هغه الله جل شانه لېږلی هو هغې لېږلی و داسې حال کې چې هغه سره هدایت حاصلېږي راځئ څه وایي او حال یا حال دی عن الفاعل د فاعل نه او عن المفعول یا د مفعول نه وحینئذ اعتراض مې پرې خلک به وګورېږي اعتراض نه مخکې به قاعده هم ذکر کوو قاعده دا د چې حال چې حال دا حمل وي په ذل حال باندې څنګه چې خبر حمل وي په مبتدا باندې دویمه قاعده مور سره وي حال چې دا حمل وي په ذل حال باندې او حمل لپاره دا لازمه ده چې صرف وصف دا نشي حملېدلی په ذات باندې یا بذات په ذات حملېږي یا بذات مال وصف په ذات حملېږي نه نه صحیح دلته ته څنګه هدن حمله هدن خو صرف وصف دی مصدر دی دا ته څنګه حمله په ارسله په هو ضمیر فاعل باندې یا په مفعول باندې یا خو دواړه هر یو اخلي کله فاعل والا ضمیر اخلي هذا الحال جوړي کله مفعول والا علي هغه ذات دی او هدن چې صرف وصف دی د حمل خو نه کیږي پښتو کې به وایو ګوره مثال به تور باندې زید عدل دی نو زید باندې تعدل حملین دی خو معنا دا شو زید چې دی عدل دا عدل دی زید عدل دی کنه صرف وصف نه حملېږي رسې به کنه زید ودریدل دی ودریدل نه دی ولاړ دی ولاړ اسم فاعل صيغه ده رسې به دلته هم نه جوړیږي الله پاک هدایت دے کنه هدایت په مندل کیږي نبی علیہ السلام هدایت دے کہ ہدایت په مندل کیږي سوال پوه نه شولې جواب ادا دی جی چې دلته هدن چې دے کنه دا مصدر دی څنګه چې فعل کله معروف وي او کله مجهول وي دلته مصدر کله مبني للفاعل وي کله مبني للمفعول دلته مبني للفاعل بس هدن د هادیان په معنا باندې خبره ختمه شوله ورسېدلې دا یو جواب شو دویم جواب دا دی چې دلته حمل مبالغتن شوی دی که مبالغتن هلکه زید چې دی مړه بس دومره عادل دی دومره عادل دی دومره عادل دی چې بس عین عدل دی مړه لنډه لاره زید عدل مطلب زید بس بیخي عادل دی نبی علیہ السلام یا الله جل شانه دومره هدایت کوونکی دی دومره ګویا چې بس عین هدایت دی خیلم دی کنه دا دوه شو دریم جواب شدا سلوک وګورئ فالمصدر بمعنى اسم الفاعل مصدر چې دا با په معنی د اسم فاعل سره دی ته ویل کیږي مجاز فی الطرب او مجاز لغوی ورته ویل کیږي ها چې مصدر مبني للفاعل وي یا للمفعول وي دویم جواب او یقال یا ویل کیږي څنګه چې اطلق على ذي الحال مبالغه اطلاق په ذل حال باندې کم شوه دی دا حمل دا مبالغتن شوه دی زید عدل پشان لکه مثال زید ورسېدلې به دې ته مجاز فی النسبت ویل کیږي دغه شان مجاز اقلیم متویل کیږي دغه شان مجاز فی الاسناد متویل کیږي یو جواب ور سره دریم وي یا پکې زو پټ دی مولوی صاحب
ذا هدایت ذا خیلم دے کنا لیس البر ولكن البر من آمن بالله ولكن البر بر من آمن دغه شان ولكن ذا البر تاسو به جلالین وګورئ دغه شان برتون رسیدل تا مخکره دي قوله بالاهتداء مصدر مبني للمفعول أي بأن يهتدى به والجملة صفة لقوله هدى أو يكونان حالين مترادفين أو متداخلين ويحتمل الاستئناف أيضا وقس على هذا قوله نورا مع الجملة التالية ولې سب ټول د نحوی خبرې دي کنه بار بار ته ما خلکو دا سم ګران کتاب دې مړ منطق سم ګران دي او به استاد هم دا شی شروع کی دا ګران کتاب دې مړ سم پینې پیږي خدای دې غر کا چې تی اخلي او طالبان نشي پوهه کولای قلا روانه کین چې د تسل منطق سیات کا او په قلار مرقات وي دا کار کوي کنه طالبان لم شروع کړه تور کی تاسو مکه وای ښا ولکم کتاب نشي ویلې مې اخلي قوام خستلو په الله توکل کو د طالبان لړم توروا پزان باندې زړه خنی ناول نه طالبانو توجه خرابې مړه دا څوک نه وي او دا چې بیا د سم وګ نګدي او ایسته په ورزو د شل کوي کنه خلک دا خنه کوي دا طالبان خدا امانت دې د استاد سره دې خیانت دې پغی کی کوم تنخواه لغی سره بچکه برحال خبر می تدا کوله چې دا ټول نحوی خبرې دي دا د منطق نه دي دا اوس چې موږ څو ویل او څه لګي نورم پسې وایو ټول د نحوی خبرې دي منطق غریب خو آسان دی موږ تلاکل رسیدلی یاسیم ګناهګار کړی دی خجی بالاهتداء مصدر مبني للمفعول جدلته د اهتداء خبره کوي اهتداء او هو بالاهتداء د پوره جمله نحوی ترکیب بیان دا پوره جمله څه حیثیت لري ناول ته د اهتداء خبره کوي او دویم راته لري بیان کوي چې دا جمله ترکیب کې څه واقع شوی ده نو اوري مولوی صاحب شارح وی دا اهتداء مصدر چې دلته مبني للمفعول له به کوم یو مجاز شو مجاز په طرف او مجاز لغوی ورته ویل کیږي اهتداء دا مصدر چې مبني للمفعول له مفعول په معنا باندې دي نو معنی دا د بی ان یهتدى به ورسېدلی به هو دا الله جل شانه چې دی بالاهتداء حقیق دا حقدار دی بان یهتدى به چې د سره هدایت حاصل شي ایصال المطلوب د په وجه وشي همدغه شان ک حال جوړه حال هو ارسله د هو نه به د ترجمه کې هو بالاهتداء د نبی علیہ السلام حقدار دی په دې خبره کې چې د سره هدایت حاصل شي بهرحال مخکې راځي نو قوله بالاهتداء مصدر دی مبني للمفعول دا مبني للمفعول دی اي بان يهتدى به داسي چې هدایت حاصل شي په د سره دا خبرم ختم شوله کنه دم نوې خبره و ما ته ویل بره بګوري جی راځي مخکې والجمله صفه لقوله هدى دا هو بالاهتداء حقيق جمله سره بچو دي کې تقریبا څلور احتمالات بیان کړي دي تاسو متوجه شئ یو دا چې دا د هدن د پاره صفت ده نکره چې کله صفت وي نو جمله نکره چې کله موصوف وي جمله صفت راتللی شي دا تاسو ته یاد ده یو دویم نمبر جی دا هو بالاهتداء حقیق دا هم حال له نو بیا حال اول نمبر حال مترادفه ده هدنم حال او دام حال ده او حال متداخله ده هدن کې چې کوم فاعل ده داغه حال له څه شو درې شو او څلورم نمبر جمله مستأنفه ده راځي یو توایو اول خمو الوسان خبره ده هو بالاهتداء حقیق د هدن د پاره صفت ده صفت دا سه هدایت نبی علیہ السلام دی یا الله جل شانه دی چې هغه په هدایت کې لایق دی حقدار دی دویم نمبر هم څه ویلو دا هو بالاهتداء حقیق حال دی کوم یو حال مترادفه راځي دا مزدکونو نام د کفی خبرې دي حال مترادفه چاته ویل کیږي دا حال ته ویل کیږي حال مترادفین
دا هغه دوه حالونو ته ویل کېږي چې په شریکه د یو ذل حال نه خبره ختمه یو ذل حال وي دوه حال یې ورله نو دې دواړو حالونو ته څه نوم وایي حالین مترادفین صحیح شو نو ارسله هلته که ته دا هدن د ارسله د فاعل د ضمیر نه حال جوړې نو هو بالاهتداء حقیق نو هم د هغې نه حال هلته هدن ته د هو ارسله د هو نه حال جوړې نو هو بالاهتداء حقیق هم د هغې نه حال دواړه د یو ذل حال حالین دي کم حال دا به څه شي حالې حالین مترادفین دریم ترکیب جی دا حالین متداخلین دي حالین متداخلین لا چاته ویل کېږي هغه دې ته ویل کېږي چې یو ذل حال وي د هغې نه حال راشي بیا حال کې خپله ضمیر وي هغه ذل حال وي د هغې نه بیا بل حال راشي نو ذل حالین دوه دي که ستاسو سوچ شي اول ذل حال وي د هغې نه حال راغلی بیا دغه حال کې د خپله ذل حال وي د حال کې ضمیر وي ذل حال وي بیا د هغې نه حال شي نو ارسله کې مثال ارسله فاعل ضمیر ذل حال هدن د هغې نه حال بیا هدن کې ضمیر د ذل حال او هو بالاهتداء حقیق د هغې نه حال شو څو ترکیب شو درې څلورم نمبر چې دا جمله مستأنفه ده جمله مستأنفه ده اصل کې د سائل سوال په جواب کې واقع شوي سائل سوال وکړو وی لما ارسله هدى یار دا نبی علیہ السلام اللہ پاک والی ہدایت بنا کر بھیجا ہے ولی دس چل کڑے وی الکا ذکر علی گلے دے چاگا ہدایت کی لائق دے کنا یار حقدار دے خواہ بس صحیح شو پوئے نشو لی بھی او تو گو رہے والجملة صفتن دا جمله چې دا ډېر په ورو ورو ځکه وایم چې دا تیز مزه نه کوي که نه چې پرې ورسېږئ بیا به انشاءالله منطقو ته راوړو بیا به تیز وایو والجمله جمله چې دا صفتن دا صفت دی لقوله د دې قول لپاره چې هدن دی یو ترکیب دویم او یکونان حالین یا دواړه حالین دي مترادفین دا دویم ترکیب او متداخلین دا دریم ترکیب دی یا دواړه حالین متداخلین دي لاندې عاشق تعریفونه هم لیکلي ما هم کړه ويحتمل الاستئناف او دریم څلورم احتمال لري الاستئناف د استئناف ايضا نام ویل وقس على هذا قوله نورا راشي بصديق سلم ونورا به الاقتداء مخکې برازو کنه دا نورا څه دی مولوي صاحب تاسو ما ته لږ متوجه شئ کومې قصې چې په هدن کې وي هماغه قصې په نورن کې هم دي او کوم قصې چې هو بالاهتداء حقیقون کې وي هماغه قصې په به الاقتداء یلیق کې هم دي ملک به وي زرزره راځي والله ونورا چې نور دا حال دا یا مفعول له دی هدن مفعول له صحیح شو هغه اعتراض او جواب امرامات کوا یا دا نورا حال دی د ارسله د فاعل د ضمیر نه یا حال دی د ارسله د هو مفعول د ضمیر نه او به یا مبالغتا حمله او یا به اسم فاعل وغیرہ په معنا باندې به جوړه پوهیږئ کنه او به یلیق به الاقتداء یلیق دا به مرسل وایو دا جمله چې دا یا دا صفت دې د نورن د پاره صحیح شو کنه څنګه چلته هدن د پاره مخکې جمله صفاتو او یا دا به الاقتداء یلیق او نورن دواړه بشری کمانی حالین مترادفین دي او یا دواړه یا دا نورن حال د ارسله د فاعل یا د مفعول نه او دا به الاقتداء یلیق د نورن د فاعل نه حال دی حالین متداخلین او یا دا جمله مستأنفه ده ولی نور را لګلې دی یار وې ځکه به الاقتداء یلیق وینه شولې بي وشو کنه بس مخکې راځي به څنګه بلندوی قصه ختمه کړې ده وقص على هذا قیاس کم په دغه باندې قوله نورا مال جمله التاليه موږ له پیړو وچو مخکې راځي قوله به متعلق بالاقتداء لا بيليق فإن اقتداءنا به عليه السلام لکبر وګورئ مولوي صاحب اوس وایي دا به الاقتداء کې دا به چا ته راجع دی ګور دا نحوي خبرې نه دي څه به ضمیر چا ته راجع دی ضمیر مو یار غلط شو به جاری مجرور چا پورې متعلق دی
د دې متعلق او عامل څوک دی؟ نو شارح وایي الاقتداء عامل دی نه یلیقو، ځکه که یلیقو یا عامل جوړ کو متعلق جوړ کو به معنا ورانیږي. معنا داسې ده چې نبی علیہ السلام پورې زمونږ کومه اقتدا ده که نه، زمونږ کومه اقتدا ده موږ له ښایي چې هغه پورې اقتدا وکړو، موږ له ښایي دا زمونږ سعادتمندي ده، زمونږ کامیابي ده چې د هغې اقتدا کوو. او که یلیقو پورې متعلق به به معنا دا شي دا کومه اقتدا چې موږ کوو د نبی علیہ السلام پورې دا هغه سره مناسب ده، د هغه کامیابي ده، د هغه سعادتمندي ده. نو د هغه سعادتمندي ده که نه زمونږ ده، نه پوهېږئ. راشي زه ته عبارت کې وایم بیا به پسې ورځو. متن کې وګورئ به الاقتداء، اقتدا زمونږه به نبی علیہ السلام پورې یلیقو دا ډېره مناسبه ده چې وي کو موږ سره ډېره مناسبه ده. صحیح شو. او که داسې وي اقتدا زمونږ چې دا یلیقو به دا مناسب دا هغه پورې هغه لپاره مناسب ده بې معنا ورانه شوله ده ورسېدلی دي. بهرحال اقتدا چې ده که نه الاقتدا کې الف لام عوض د مضاف الیه نه دی، اقتدا اونا زمونږ اقتدا یادوي ښه. نو څه وایي قوله به قوله برال بار بار راځي ښه. یو طالب هلته ناست دی جنج پې تېرېدلو د ښځو جنج پې تېرېدلو بس ښځې ویل راځي راګیرې کړو. پخوا خو به پیدل روانو یا په خرو مرو به سورې وي، مزې وي د خرو پخې به سورې وي. بهرحال خرو باندې تېرېده په طالب باندې تېرېدل او سوارې وي، یو دم ویل راځي لږ یې تنګ کړو، سادهګان غونته کېدي بس ورته راکوزې شولې. طالب به زر کوه لږه لو به راسوې به لږ سر به راساړی موږ به وایي ته به هم راسه سر اړی سر اړول پېژنئ. موږ ځای کې چې ښځې لوبې وایي که نه واده کې ګر چاپېره ولاړي یو چمبه وایي زر کوه که نه ته هم راسه لږ سر اړوه که نه خالي زه لګوم ته هم راسه لږ سر اړوه مطلب ته هم راسه یو ټپه نیمه کوه که نه. د طالب ته ویل سر به راسه اړی. طالب غریب ویل چې سر داسې اړولی نه ویل ګانه به راسوې لوبه به راته وې نه راځي که نه ډېر یې تنګ کو. بس بیا غریب شرط عجیب لاس کې نیولی او سور قوله پکې لیکل شوی و. نو بل سور دی قوله خوري او دا پکې ادراج او ما غریب نه څه غواړئ او وابتغي الازواج. ښځې ویل خلو به دې ویله خو مړه په عربۍ کې دې ویله. نو دا قوله مشهور قوله دی. نو وګورئ قوله چې دی به متعلق وی قوله به دا قول د قائل چې به دی متعلق دا متعلق دی بالاقتدا پورې لا به یلیقو پورې نه دی ښه. هلکه ته به دا نه وایې چې بهر په جر په فعل باندې داخل شوی دی، کلمه د یلیقو یادوي ښه. هر په جرم مه ورکوه بې یلیقې به نه وې ځکه حکایت کوي حکایتونه کې به څوک جرونه نه ورکوي. فإن اقتداء غره شری وکړو الف لام عوض د مضاف الیه نه دی. دا قصې به تاسو جلایان کې پېژنئ ښه چې تاسو ته څوک وایي ګوره دا ذکر وباسي غرض یې دا ځکه غرض دی دا ځکه غرض دی. یو سپاره کې هم دا لوبه وکړله انشاءالله تعالی نیم اغراضو باندې به پوه شوی یاد دې کړو. نو وایي فإن اقتداء انا ځکه زمونږ اقتدا چې ده به نبی علیه السلام به علیه السلام پورې انما یلیق بنا دا موږ سره مناسبه ده لا به د نبی علیه السلام سره نه زمونږ کامیابي ده. فإنه کمال لنا ځکه دا زمونږ کمال دی چې د هغه تابعدار وي. لا له د هغه کمال هغه لپاره کمال دا نه دی چې موږ یې تابعداري که موږ یو کني هغه کامل دی. وحينئذ تقديم الظرف لقصد الحصر. دا به ولې مقدم کې یار دا به خو متعلق دی که نه متعلق خو معمول وي. نو الاقتداء به به دې ویلی وی که نه ته به الاقتداء معمول مقدم وي کامل مقدم وي. دلته خو معمول مقدم کړی دی پوهېږئ که نه پې جواب دا دی چې دلته حصر مقصد دی. حصر يفيد الحصر والاختصار قصه خو ویلي کړه والاختصاص. حصر دپاره څلور کلمات راوړي دي دروس البلاغه کې ایک یو دا دی تقدیم مع حق او تاخیر. نو دلته حصر مطلب دا دی چې صرف او صرف نور انبیاو پورې نه صرف نبی علیہ السلام پورې اقتدا موږ له مناسب ده ځکه نور انبیاو دین چې دی منسوخ شوی دی. رسې پې هغه وخت کې کوم خلکو هغو دپاره هماغه مناسب به موږ له دا مناسب ده. څه شو ښه جي وحینئذ په دې وخت کې تقدیم الظرف یعنی کله چې اقتدا دپاره معمول کو
تقدیم د ضرب چې فائدې سره لقصد الحصر د حصر مقصد د پاره ده والاشاره الى ان او دې کې یو اشاره مشوله یو خبره ده غدا چې نور ملتونه کوم دي منسوخ شوي دي کا نو موږ له وسنه د مناسب چاغي پوری داغه تابعداري وکړو والاشاره الى ان ملته د ملت د نبی علیہ السلام چې ناسخه دا ناسخ دی لملل سائر الانبیاء ملتونو ټول انبیاء او د پاره واما الاقتداء بالائمه الاکبر وګورئ به اعتراض دی ته چې دلته حصر دی صرف او صرف زمونږ اقتداء چې دا نبی علیہ السلام پورې مناسب دا نور انبیاء پورې نه نو به تاسو د امامانو د اقتداء ولې کوي دا پلانې امام دی او دا پلانې امام دی دا پلانې دی چې تاسو د شیخ امین الله ولې اقتداء کوي خدا فرق دی زما او ستا کې د امام صاحب کوم او د شیخ امین الله کې بس صاحب د اعتماد دې زموږ پاغه دی شیخ امین الله و د سلی کلی دی او شیخ امین الله د سلی کلی دی او د سلی دغه ته دیو غیر تقلید وی کې خیلمی دا خو بيخي که سوچ به کې د خرو کار دی خپل دی او د دې زمانه دی عوام سړي د اقتدا کې ماته دغه مکوا خیلم دې کړه مرحله اعتراض دی چې تاسو به ولي اقتدا کوي نو هغه هم په کار د صرف د نبی علی السلام وشي جواب ول مزیدار جواب ذکر کړي دغه امامانو اقتدا کول بینه نبی علیہ السلام اقتداء دا نبی اقتداء نه دا تقلید څه تعریف دی اتباع قرآن و سنت على وفق شرح الائمه د قرآن او د سنت اقتداء او اتباع کول دا تشریح موافق کما چې ائمه وکړي او دی وی دا تشریح موافق د قرآن او د سنت اتباع وکي کم چې شیخ امین الله کړی دا څه وی کنه دا فرق دی تاسو ګورئ واما الاقتداء بالائمه هر شيء اقتداء د ائمه پوری فيقال نو لیکيږي انه اقتداء به دا اقتداء د نبی علیہ السلام پوری حقیقتا په حقیقت کې دا اقتداء دا د کلام تشریع ائمه کړی دا او یا ورته بل جواب وایو مولوی سي دلته دا کوم حصر چې کنه به الاقتداء يليق دا حصر حقیقي نه دی اضافي دی تاسو معلومه ده حصر په دوه قسمه دی یو حصر حقیقي دی یو حصر اضافي دی حصر حقیقي لاندې تعریف کړي هو ما يكون بالنسبه الى جميع ما عداه چې دا حصر په نسبت سره جميع ما عدا ته صرف د دبه منی نو د اچا بم نه منی دا حصر حقیقي شو او حصر اضافي چاته وي وحصر اضافي هو ما يكون بالنسبه الى بعض ما عداه چې لکه د دمه نه بس دا په مقابله کې پلانې دی هغه معنا دا نه چې ټولې دنیا معنا نو دلته حصر کم ورسېدلی په تعریفونو باندې کا نو حصر حقیقي نه دی بلکې حصر اضافي دی انبیاء ته چې اقتدا چې صرف په انبیاء کې به د نبی علیہ السلام کیږي پاتې شو د ائمه خبره سره کړي نه ده نو وی او یقال الحصر اضافي حصر اضافي دی بالنسبه الى سائر الانبياء عليهم السلام تنور خلقتا قوله على اله لګي وایو خالیټم شروع کړي ډایرکشن پوره کو 15 منټه وعلى اله راغله دي د آل تشریح کوي آل دا په اصل کې څنګه د مصداق څوک دی لغوي تحقیق کوي مصداق بیانې نو دا دوه خبرې پکې کوي آل چې دی جی بعض خلک وایي دا په اصل کې اولون وو آل جوړ شوی دی قال قانون په وجه ته جوړ شوی آلون اڅو کوئی نه جی وای دا اصل کې اهلون به حمزه چې دا کنه حمزه حمزه سره مخرج نږدې نو نه حمزه جوړ شولا اهلون نه اهلون جوړ شلو او به دا امن امنه قانون هم ویل کنه نو به دا غیب وجه معنی آل ته جوړ شلو نو شارح وای صحیح دا چې دا باصل کې اهلونو او دلیل دا دی چې تاسو ته معلوم هم دا تصغیر چې اسماء خپل اصل ته وړي ام شنګری دا خیالم دې کنه نو موږ چې تصغیر وګورو نو تصغیر او هایلون دلته هاش ته معلومیږي اصل کې هاوا دویم نمبر مسله آل او اهل کې دا کتاب ولند ذکر کړي فرق څه دی نظام واوري اهل چې خاص ته او آل عام دی اهل اشراب ور بار استعمالي کی کا دنیوي شرابت لري او کو اخروی آل چې د عام دی ولټم ویلو
آل چې دی آل خاص دی او اهل چې دی عام دی. آل څوک چې شرافت والی دنیوي شرافت وي که اخروي هغو دپاره استعمالیږي او اهل عام دی. دویم آل چې دی صرف ذوی العقولو دپاره او اهل چې دی د اهل مضاف الیه دا ذوی العقول غیر ذوی العقول ټول کېدلی شي. نور فرقونه هم خلکو کړي. ښه چې دا خبره مو شوله. مصداق د آل څوک دي دې کې مختلف رایې دي. آل د نبی علیہ السلام څوک دی؟ دا خو چونکې معلومیږي شیعه دی دا وایي هغه معصومین نبی علیہ السلام چې کوم خاندان دی صرف هغه آل دی نور نه دي. خو صحیح رایې دا د مولوي صاحب نبی علیہ السلام وایي کل تقی نقی کل مؤمن تقی فهو اهلی فهو اهلی. څوک چې مؤمن دی او متقی دی بس ما آل دی. ورته وګورئ وعلى آله اصله اهل بدلیل اوهیل او نور څوک چې ورته هغه اول وی اول اویل تصغیر مرباسی کا مصداق بیان کے خص استعمال ہو فرق کتاب والا ذکر کړی دی. خص استعمال او خاص استعمال د اهل آل بما فی الاشراف باشرافو کې پاتې شو اهل اغام دی. و آل النبی مصداق بیانی آل د نبی چې عترته المعصومون هغه عترت د نبی علیہ السلام د کوم چې معصوم دي. معصوم شیعاګان وی دا معصوم دي پنځ تن پاک. قوله واصحابه وعلى آله واصحابه بس دا واوري اصحاب چې کوم دی یا د صاحب جمع ده شرعي نخوة الفکر کې دي ښه. او که څوک د افعال د فاعل د مفرد جمع نه مني نو بیا وایي د اصحاب جمع د صاحب ده صاحب او یا د صحب جمع ده صاحب کاری وته جوړه نو وایي. او صحابه تعریف یې سره صحابه چاته ویل کېږي صاحب نه دا هغه چاته ویل کېږي. حافظ ابن حجر رحمه الله لیکلي دلته دې هم لیکلي چې نبی علیہ السلام په زمانه کې ایمان هم راوړی و. نبی علیہ السلام حقیقتا یا حکما لیدلی مو په دغه ایمان باندې وفات شوی مو. نبی علیہ السلام په زمانه کې ایمان راوړی و یو نبی علیہ السلام لیدلی و دوا حقیقتا یا حکما او دریم په دغه ایمان باندې به وفات شوی و وروسته مرتد شوی نه و. نو که اوسره نبی علیہ السلام زمانه کې و ایمان نه راوړی وروسته راوړی دا صحابي نه دی. نبی علیہ السلام زمانه کې ایمان راوړی لیدلی نه نبی علیہ السلام نام صحابي نه دی. نبی علیہ السلام لیدلی وی وروسته مرتد شوی واپس به مسلمان شوی دا صحابي نه دی. تر ایمان پورې تر مرګ پورې پاغه ایمان باندې قائم وي. ادرکو صحبت النبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام صحبت موندلې وي مال ایمان سره د ایمان نه. قوله منایج بس ته ونیمه بجې شپږ نیمه بجې به ان شاء الله راځي. سیدا